غاية تهذيب الكلام. مثلا عبارة داشش معنى عبارة داشش وبعد رشتو ددي بسم الله الحمد لله أو الصلاة على رسول الله. فهذا دام حذر في الذهن ده ألفاظنا تدال دي بمعاني ألفاظ مخصوصة تدال دي بمعاني مخصوصة ده مسائله ده منطقنا چې په نوم د کتاب ده تهذيب المنطق والكلام سره ده دا ما حضر في الذهن تكشف یاد شي بوه دا ما حضر في الذهن هذا دا ما حضر في الذهن ده معاني مخصوصة چې معبر عن هذه بألفاظ مخصوصة سره وشبه وده مسائل وده منطق وده الكلامنا ذكر دي منطق الكلام جوع مشترك في مسمى بغاد تهذيب المنطق والكلام تهذيب المنطق دي من ده ويبه ده غاية تهذيب الكلام وده خبر ده ده من مبين يخبر ده نهايته پاکیزه کلام ده ايه پاک کرده شده کلام ده ده چیش نه پاک کرده شده کلام ده ده هر قسم حشو زوائدنا دیکی با ده مقصد نه غیر یو شیء یو عبارت زیاد ویننی اوری ده هر قسم زیاداتنا ده فضولیات ده حشو زوائدنا بالکل پاک کلام ده بس موضوع کی تعلیق لے فی تحریر صاف بیان ده مسائل ده منطق کے او ده علم کلام کے دا کاشو ٹھیک شو وتقریب المرام او دا تقریب المرام عطف ده تهذيب الكلام من داخل شو دلان دي رشانه وبعد فهذا غلط تست بلا خبر وغيري يوشيش في وشي من عطف شي كم سچ ذکر بجانب معطوف نه کی او مراد بجانب ته چا کی یو شی چې تقریبا مرام ده چې عطف شي بل شي باندې په بل عبارت نه جمع تهذيب الكلام كم سچ ذکر بجانب د معطوف علیه کی چاغه فهذا غايه تهذيب الكلام ده نه هغه فهذا غايته كم چې ذکر بجانب معطوف مراد بجانب د معطوف شو ده ها تقریبا دلته مراد شو څه مطلب شو وبعد فهذا غاية تقريب المرامي دا نهايته مقصد لران دي كون كده دا ما حضر في الذهن دا الفاظ وياد معنی مخصوصة هو شوفي اوري دا نهايته نزدي كون كده اتا تقريب مصدر من فاعل کا نزدي كون كده المرامي مقصد لران اگر مرام سوک ده من بیانیه که چه اگر او تقریب من بیان که ده چه اگر مرام سده چه اگر تقریر این بیان ده حقائد الاسلام ده چه حقائد الاسلام ده چه بگویه ده دویمه حصه چه ده رب المکلم ده چه که حقائد الاسلام کامل مکمل کاری استاسو کتب چه غاية تهذيب الكلام بس بدي كده خبر بدي التهذيب دا حمل لي فهذا سيدة من استاذانو دا من كويل چې حمل د پا حمل د صرف او صفات باندې ناروا حمل د صرف او صفات باندې او دا یو چې تاسو مې ویل چې حمل عبارت ته حمل عبارت ته د اتحاد المتغيرين يعني په مفهوم کې یو دوه شیزونه یو بل جدای په مفهوم کې یو دوه شیزونه د یو بل نبیل هغه په مستاق او وجود کې یو کول څه څه کوي څنګه په مفهوم کې یو دوه شیزونه یو دوه په مفهوم کې یو بل نبیل هغه په مستاق او وجود کې یو کول څه كل عبارة شوفها سيد اتحاد المتغيرين في المفهوم بحسب الوجود يوضع بعض خلقوا
اتحاد المتغير في نحو من التعقل بحسب نحو آخر من الوجود سلم داسو بهر حال په وجود کې یو کول هغه دوا په مفهوم کې د یو بل نه بیل دا ته ویل کېږي حمل وجود ته حمل ویل کېږي دا اخذ من دا وی چې دا په مابین د محض صرف وصف کې او د ذات محض کې دا نشي ځکه ذات تقاضا د عدم قیام بالغیر جوهر دی جوهر تقاضا د چا کې او هغه وصف محض په تقاضا د قیام بالغیر کې څنګه ممکن ده کوم شي دا په وجود کې وي لازم بشي كون ده شيء واحد لازم بشي كون ده شيء واحد وجود یو دی لازم بشي كون ده شيء واحد هم څه نه واسمه زنه هم بداو چې د تقاضا د قیام بالغیر کوي هم بدینه کوي کوي به د وجود د جون د ذات نه کوي به د وجود د ذات کوي به د وجود د چانه د وسکت او شیخ یو شی دی وهذا لا يمكن لا في السماء ولا في الارض تفهم فدې ځای کې بزمګ اسمان په دې امکان نشته او په بل حال وجدك ما تصير به قد اسم مسألة بدل بدل قالوا وصلوا بيجي خبرنا فوقي ما داس خبر هاري محمد د صرف وصف راغی په چا باندې په هاذا چې ذات ته دا ولي به يريد ان يجيب عن هذه المسألة بجوابين سو جوابونه کوي د دې سوال نه جواب کوي په دوه طریقو باندې یوې طریقې ته نوم کېدا یو طریقه چې دا اوله مجاز في النسبة يتوى مجاز في الإسناد دون منشته مجاز عقلي وتمنون ثلاثة مسميك بأسماء ثلاثة وزا حمل مبالغة دائم بنزم كثورا من حمل مبالغة زيد عدل تقبلين شو اي زيد قد عدل کی دمرة داس قاضي ده قاضي اسلام ده وش قاضي شرح پسند وهذا دمرة تیز ده وش لكن عين عدل چی تبشان ده دا هذا دا ما حضر في زين الفاظ مخصوصة معنی مخصوصة وش دا نهایت پاکیزگی ده عین تهذیب ده یعنی سره محمل د تهذیب په حمل مبالغه شو مجاز په نسبت شو ځکه دې کې طرف کې موږ مجاز نه کوو دا تهذیب په خپل معنی مصدری یو طرف د هزار بل طرف څه دی وقد ابقينا كل واحد من الطرفين على حاله فليس هنا مجاز في الطرف تكشف مجاز بطرف نشو مجاز بجاز نسبت متذكر حمله على هذا حمله ان حمل بغاية التهذيب فشامل على هذا ان في لفظ هذا شغل مبتدا اما بناء زيادة بناء على المبالغة فشامل لكن هذا دكتور من بشاكل مليون اگر بدنت منها من كره فاغي حال من غزوله اياده هو زميلنا وياده تشنا يدا زميل فاعل ولا زميل مفعول بهر تقدر لا تنشيها فاعل ومفعول هو فاعل من سكر اما مبالغه زيدنا عن التويلكم تدي فيها بس خبره ان شاء الله يا دريك جعلته تفسيرة في خبر ولا التفسيرة ذكر شيء تاسو ته چې مفعول ثاني بالمفعول اول بجعل من هم محمولين هم شيء لك حرف ظلفان محمولي التا ومخفي دلت اوس من په دې کلام کنه په وسنی خبره کې حمل د خبر په مبتدا او صبر ان شاء الله تعالی کوم ځای خبره کو جعلته تفسیرا کې تفسیره په دې مفعول ثاني ده او هو جعلته کې دا جعل د مفعول اول له او هر مفعول ثاني د جعل مفعول اول من محمول التا بیا موږ یو جواب وکړو فالته بیا نوم بدل کی الته بدل وای الله دې بخیجی دیو بیا وای چې دغه ده الته مدخوي ښه لا حمل على طريق المبالغه كده وترخيص المبالغه الته بده
نه ومن بدل كريستيان أنت بدل تسوي خا وش كان شكو التجوز في إسناد أو الإسناد كذا جعلت تفسيرتين كي كورة ويحتمل التجوز في الإسناد فقط أحمد يحتمل التجوز في الإسناد مثلا مجاز في الإسناد مجاز في النسبة مجاز عقلي زي كده عقل كدنا تقبل مجاز كيف الفاظ شيء المجاز عقلي وتموز أو مجاز في الإسناد وتموز التجوز في الإسناد وتموز المجاز في الإسناد والمجاز في النسبة وتموز هم مبالغة المسمى بأسماء أربعة وسلام الله بفجر كيف شجي ويجيب خبرنا عن بوك نحو زيد عدل أو بناء أو بناء يا بناء ده جواب الثاني ده ما تقولش جواب الثاني داسي جواب الثاني داسي جي يدم مجاز الحذف شو ده نقول مجاز الحذف مجاز بتقول هو تكي وسمي جواب الجدال كله مجاز الحذف ديته إلى ولد مجاز الحذف تعريف وبالتوفيق والتمهيد من التجديد ما ستقول وأن يكون اللفظ على معنى وأن يكون اللفظ سهل المكون هو أن يكون اللفظ على معنى مع تقدير ما مع اللفظ بخبر معنى سبب السنة التقدير أغال الفاظ بخبر زي كده مجاز في الإسناد التجاوز في الإسناد هم ونكي هم مبالغتان ونكي هم التقدير رو باسي بس سورة باسي سيكوز التقدير رو باسي أو بناء على أن التقديرين تقدير كسره هذا كلام مهذب غاية التهذيب هذا هو هذا بيجنا مثلا كم اشتغلنا وده كلام مهذب لا طول بعد بعض غاية التهذيب ده جو أقوى مثلا كده يعرف هذا هذا غاية التهذيب في كذا ده المهذبون نظام في المطلق صحيح نسمى شو هذا كلام مهذب وهذا مبتدا كلام موصوف كلام شو أو مهذب صيغة اسم مفعول أو تذكر صيغة اسم مفعول هم في المطلق واي وغاية التهذيب ده مضاف ده في المطلق شفار جاء أي مهذب لا مهذب نبيا فحذف الخبر فبس ده كلام كلام سرد شكل ده تخبر صفات نشرتها مهذب أنا حسب شو إنه عبارة تخبر أن يكون اللفظ على معناه مع التقدير ما فقد قدرنا قوله كلام مهذب قد قدرناه فهمت أو لم تفهم يا أخي فحذف الخبر بنوده خبر يقول هذا مهذبون سو خبر نوح الكلام أغلب هذا صفات الرجل ده ناكد فحذف الخبر لبس كل الناس هذا كده قدمان دي ده إعراب الرفع كده ده من خبرية تجميع جاي في الكلام أخوانه بدأ كل متعلقات إذا نديت وشوكار كوشي سكاد مستقيم تركيب تفكر كوي خا كوشي فحذف وأقيم المفهوم ما تقول جاي أو مفهوم مطلق أغا باغا حدث تكشفي أو أقيم المفهوم المطلق مقامه أو مفهوم المطلق نجي غير هذا بزي من القيم تكشف أو سوف تشاف بزي من القيم شيء من حكم دغا من إعراب دغا واس وأعرب بإعرابه وأعرب فدغا بإعراب سموات ليش تاك المجاز ليش صف المجاز في التركي صف المجاز في التجاوزي نحن مبارة جوده وهذا ما اسمه هذا الشيء ما اسمه هذا الحمل ما اسمه هذا المجال هذا مجال سنة ما اسمه هذا المجال فقال على طريق مجال الحسب هذا مجاز الحسب والحسب مزدي وأن يكون اللفظ على معناه مع تقدير ما قوله في تحليل المنطق والكلام ما اختلفش قوله في تحليل المنطق والكلام بس بدي كده يجاوب سؤال كيف تقول كده أو دمرة خبر زنبو شدد الشيء عبارة ولدي أسمع عبارة تقول عم فهم عبارة
زياد ذهن ته اقربي عن فهم عبارت ذهن ته زیات نږدې وي په نسبت ته یو چې د هغې په نسبت عن فهم تفهم في تحرير المنطق والكلام هيك التحرير زمان ذهن يخسر هو في بيان المنطق والكلام صح؟ هذا غرض صدارة ده نهاية پاکیزه كلام ده مهذب كلام ده فتشي كده فبيان المنطق والكلام ده بيان بدي بدي بيان فتكشف اي في تحرير المنطق والكلام التحرير لفظ لما ده فدي مضافنيك من اعتراض نكم المنطق والكلام فدي مزال التي مضافك تقول ده تحرير كده مضاف المنطق ده التحرير بغيت بيان لفظ ليه؟ لم يقل في بيانه لم يقل يعني في بيان المنطق والكلام والنهي ولي لما في لفظ التحرير من الإشارة إلى أن ما تقول شيء قول ليه بيان مطلق بيان برابر خبر ده إذا حجم زوائد مخالي ويكون يخالي بيان شو عام أو التحرير هم بيان توي قداش بيان توي خالي ده حشو ده جانا زوائد ده هو كم يوزاد مناسب هاو بديك عدم ده شا ده چش عدم ده حشو زوائد ده وجود ده جزئي ده زوجي او بيان عام وش برابر خبر ده حشو زوائد بكيلو كبكي خبر ده ما خبر بدين كده ليش خبر شو وشي خير وشي ده غيش عاقمت نلي تشوف هغه عاقمت دشت بتشكي وبيان كم مرة فعل من ده سكته أو لفظ التحرير ده ولم يقل في بيانهما لما في لفظ التحرير لما ايه ترجمة لفظيكو دولة ده هاغنا تدي بلفظ التحرير اغا عاشا سكته لمن ده بيان شو ده ما ده فرقه اغا تدي بلفظ التحرير كيش شيء من الإشارة إشارة كيش إشارة ده إلى أن هذا البيان إلى أن هذا ده بيان كده دخلنا الحشو والزوايد تشوف ده خبر خلاص ما مختلف سلاح ويجيب لك ده مضافنيه لازم تحرير المنطق والكلام كده ده اشتبه عن مشاكل التحرير كده كان بالمضاف كده وسراج شاتا سكشن المنطق والكلام في جنب ده نص مضاف ده منطقنا بدل نجيب منطق صفر او كلام صفر بدايه ايته هو شكل والمنطق آلة قانونية على ده تيجي إلى شرف جدا علم آلية وأول منطق آلة قانونية سبجدك خد تفسير ذلك قطبين 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 بدون زبر دش تعرف كله بآلية كجكم باس كله بقانونية كجكم باس كله مراعاتها بدون هر تك كجباس كله شا البديني رازي رحمة الله شيخ المنطق المال المنطق تكشف البدين الذي يشكل شروط ده قطب الدين العزيز هو ده شهرت ما بين المعروف بدي قديسرة هذا دين زياد بجاسر جيب الشرح متعلق شرح متعلق ده زمان ده علم منطقة وقدم فتاوى برين كتاب قوي ده التعليق بنو تساوي شرح متعلق أوه بس كسبة دارش وجيه اسكوشة كها خلق الله تسير لاري كتابين لاري وصف يسوجه تم سبني الدار وش ده سبين سرتي نجد لغة من الدار أوه لغة سرتي وهو المنطق آلة دعا لنا قانونية ما تقول شيء آلة ألك آلة خدا هذا ده أراهم آلة أرانا أرا من شعر للقتل آلة لنا بشرية ده آلة قانونية هو شيء قانوني ده يعني ده بس قوانين من ده وهاي قوانين آلة ده فارد الذكور ده نور وده ده كم علوم ده مطلق علوم ده فارد ذكر منطق ده جانب يعني يقول الدليل مباسك بدون يتم استدلال او الدليل تطبق هر فن كي محتاج والسهولة في محتاج الدليل صغرى كبرى نتيجة كل بتواسف كرامي فاسي سيزنائي هو شيء بمقدمين سيزنائي مقدمة شرطية هو شيء بداخل فاسبيا نتيجة محتاج الدليل من الشيخنا ايوه مولا رجالك هو شيء بدون منطق رضكي منطق من البلد يعني هو شيء هو عجبا لمنطق اليوناني وعجبا لمنطق اليوناني كم فيه من إفكين ومن مبطان ابن قيم وي وعجبا لمن يدم وعجب ده بتشمن ومنطق اليونان من كم فيه من إفكين ومن مبطان سورة بديك الدروغ دي وبطانات
بچا بوتان دا الدليل طريقه خي بس ټول تصورات او ټول صفات من الكتاب كله د فائدې سره نظام کنه پای د ټول منطق په اساس ما یوځي مختصر شي یګی دې غټ خبره موسیقي تصویر موسیقي تصویر نو د غیر پر بعضی ضرورت کی دغه بیانې د موسیقي تصویر کنه معرفه او قول شارع او تابع موسیقي تصویر مجهول تصویر څه طریقه او دا دغه مثلا شي بیا موسیقي تصدیق ده الموسیقي تصدیقی هغه کوم خبره مجدهي بنیاد دغه بیانې او بیا موسیقي تصدیقی بیانې او چې تا حتی چې مجهول تصدیق ته څنګه رسید یو دعوات په دلیل سره څنګه ثابت نه کېږي دې به اساسه دې قانونيه تحسن مراعاتها بشكيبه مراعات داغي بشكيبه شيء ثمانه كمراعات داغي مراعات ومفاعله يراعي مراعاه مفاعله من زمنا وبشكيبه دا مراعات داغي ثمانه كتر يا هذا داغي مش تانا بشكي في نفسه بشكون كده لا واستاد طول المنطق يادل حفظا تشج استعمال كده رعاية كونه بيوتابج كي سوق بشكي زين بشكي عن الخطأين بشكي في الإعراب يا في الكلام في العبارات لكن كل شيء في الفكر لأنه بشكي في الفكر ستو ترتيب أمور معلومة كذا ترتيب كل أمور معلومة ولا جوار سوى شاطر يوم مجهول أنا تصوراتي أو تصديقاتي تصوراتك هم چليږي په تصديقاتك هم چليږي البته دا دون دا په مضاف الیه چې کوم شی عاطف ده الکلام مش عاطف ده فمنطق من الكلام په باندې کلام الكلام شي هو الكلام هو علم الباحث دائما د بحث کوي لكن في التفتيش کوي عن احوال المبدا والمعاد يعني المبدا مراد ذاته تعالى لها او معاد مراد بحث بعد الموت ذات الله تعالى او صفات الله تعالى تشوي هو ده المتعلقات بينه وما البحث تشانك ده اخرتهم تشوف عذاب القبر حق والصراط حق الجنة ولا والجهنم والدوزخ كم ده حق حساب كتاب حق الله باك ما هي تبيشي حق لا ليس كتاب مضاف ما عدم بس كده وما ده جزء لتتي ذات المتعالنا هذا ما عادنا بحث فوق إلهيات فلسفيه سوكي ندور أغفي وباسوا على نهج قانون الإسلام أغفي باس كي كانوا ده عقل بجنا لانتو عقل داوي ندور إنه خصة بذكر الله تعالى يوالي زاشن مخبور يوالي زاشن من مسألة صفات بعضها وين نلاقينا دي فلسفة دي فلسفة وعقل هم ده تقريبا الله تعالى يوالي كي الله تعالى الشريك نشته الله تعالى أهلا صفات ما يكتب هو خاصة بذلك ما خلق بجاي خود شكل ده كنا بدين ما محمد رحمة الله سبحانه ما يكنا إذا غرب السلك يوشعي أغتا تسوق مبلغة وهي أغتا نيوسي إذا غرب مقدر باك ده بوسكي ويا زبن بنده زوم كانوا أو ومشي وما بقي يوم تنبرسو كسروا أو بيادة أهلا صفات مالك يوم كانوا نو تفسيرات الفروعات لا بدل دازين غټ خبريته بس بيان ما يدين أنا آخر ده ودينا بس في درس هذا كمان تشوفي ما بخلص تصنع والتقرير المرة ما تصدر اختيار إذا بجاهد خانونا من نور المسيح باقي منات التهذيب منات تشوفي فلو بالجر عادتنا على التهذيب وشو وما يشوف الشيء وشو منات تفشي كم سجزك بجانب بما عطفنا عليك نعم مراد بجانب تشاكي هذا كشيء هذا المراد من الأفكار لك شيء ونزل وينما أي هذا غاية هذا يراقنا أي هذا غايته تقريب المقصد وزدت سكي ده تقريب المقصد وسطه لكن التقريب وسطه برمة كان مرام قال لكن أو ده قانون ده شيء التفسير ده غير مشهور كيف جاسا إنه أدعى المرام فزال المقصد أو جاتني ذيكي ألتاغ مقرب إليين الأخوة تلتا إلى التضايع تكشف إلى التضايع والأفهام بيغا دو خبر يالتا منكرين ده حمل ده صحة تبارسوج وسوء خبر المنكرين يا مجاز في النسبة كان حمل مبالغة الدول مجاز حذر دو ترخي من هيك مش باغي يقولوا بدك مقدر زاد سنوي والحمل على تاريخ المبالغة
أو التقدير هذا مقرب غاية التقريب إلى مجاز الفهم. قوله من تقرير عقائد الإسلام سمعت برجع وإذا ده من حدود من الرجيه من بيانية رازي تمام من ابتدائية رازي منهم رازي ده كم من ده ويجي ده من بيانية تشابه عنده وبيان للمرام على مرام صد برا شدية نزدكي سرع هي تباهي وتع نزدكي على مرام صد من عقائد الإسلام خدا دوم السدة لما كان أريد إشارة ذلك ويجب جنب والإضافة في عقائد الإسلام بس ما تقول شيء استقياده ما تقول ده غرض دي والإضافة هنا هو شيء ده والإضافة هنا لقسمت من بياني لازم ما تقول شيء إضافة كلا بياني لازم كلا إضافة اللامي لازم كلا إضافة سلازم لامي لازم كلا إضافة ظرفية شو اسمها إضافة بمعنى في بمعنى من بمعنى لا دوش تستان لك شان بدير احتياط أو احترام زرت بسكما شدا عقائد دي الإسلام ده إضافة دي بدي كده تزو دري سورتنا جوا دري سورتنا أصل كي ده إسلام لا ده مضاف إليه عقائد الإسلام بدي كمزفون الإسلام ده تشني بعد مزبا الإسلام معناه كل تشني بعد غير مناسب لكن الإضافة بتاعهم وسمى هو والإضافة في عقائد الإسلام بيانية المكان الإسلامي ويقبل أساء خبر ذلك مزبد أكثر من موضع الإسلام عبارة لنفس اعتقادات يعني عمل بالجوارح أو إقرار باللسان ده دين البحر ده لسان دي الإسلام جينا عبارته هو وزنه عبارة عن الاعتقادات فقط تسوقه أكثر منه دوم مسلك داله مسلك المعتزلة الإسلام عبارة عن مجموع أمور ثلاثة الإقرار باللسان التصديق بالجنان والعمل بالأركان شو مسلك ده كلام يوداله الإسلام عبارة عن الإقرار باللسان فقط عن الإقرار باللسان مكسرته دغا مسلك واحد ده أكثر يمو في عبارته كده شان إسلام ده نفس اعتقاداتهم تكشف أوري بيا ما رورا بيا رورا كنا كده إسلام واعتقاداتهم أو ده مزاف عقائدهم اعتقاداتهم مزاف كم هو ده مزاف البيان ده مزاف له بيان ده ها عقائد الإسلام تبع عين الإسلام لكن مزاف ده أكثر ما ده ليش إسلام بعد ده كان يبقى كم إضافته ده نحن مسائل بمعنانا هم متعينين تكشف لي بإضافة بيانيش وعلى المذهبين الآخرين مذهب ده شاخر كم هو المذهب المعتزلة عبارة مجموعة من سلاسل ده عبارة تكشانا ما يجي إقرار باللسان لكن ده مذهب ده شاذ بكلام ابن حسين كلام يوم دي مذهبين غير ده مذهبين شو لكن مذهب عقائد دي كنا أو إسلام عبارة مجموعة أمور ثلاثون ومذهب المسافرين غير مشو أو دار اللي جكم ده كإسلام عبارة ده إقرار باللسان عقائد مذهب عقائد شو ده غير مشو بس إضافة بيا لا ميلاد إضافة شو لا مش غلام زيد هل تم غلام زيد غير إضافة كم إضافة جبت إضافة مذهب الليل مذهب غيري أغلب خامخ بيا كتشرت أغلب ظرف مين أغلب خامخ إضافة الله يا سلام سمعوا كل شيء مضاف إليه أو مضاف غير أو مضاف إليه ظرف دكار ده مضاف إليه بقطعته إضافة الله إليه بس بيزرقه أو كسرت أغام غيره الظرف لك الظرف اليوم بدي إضافة بظرفه إضافة بالمعنى كده أسان خلقه هذا مضاف إليه عين مضاف إليه إضافة بالمعنى بإضافة بالمعنى والبوجي والإضافة في عقائد الإسلام بيانية إن كان الإسلام عبارة عن نفس الاعتقادات يبين شو أنا بس نتكلم ما زال إذهابية أكثر وإن كان يبقى كعبارة شيء بجانا عن مجموع الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان لكذا ما صدق معتزلة يا دا أو كان أو يا شيء إسلام عبارة عن مجرد الإقرار باللسان
لفظ لقل لك كما هو مذهب الشيء الكلامية فالإضافة لامية على هذين التقديرين كيف تقدر إضافة بها الشيء لا مش فما تستوى خبرك الوهي فجعلتوك ما خبرك هو ما تقول جيه جعلتوك ما خبرك جعلتوك كده من ما تستوى هر مفعول لساني دجال ده محمول ده بتشابه ده همل بجريك همل كذا وخلخا وإلا فلا بمفعول سنجري جعلته تبصرة ليش فائدة بهني شرك الداد ده كتاب توجيه ده آخر آية تفتازن انت فسر من يوز الله توجيه ده كتاب ده آخر ده فائدة سؤال هو شكل إن ده متن ده جاء التهذيب ده متن توجيه وجعلته تبصرة ما ده مبصر جرز الله لمن حاول التبصر فهذا أشياء قصد التبصر يجاء أخذ تفسير بتاع مقصودي للدليفان فوقت فوقولك والتذكرة إيه ولا فائدة إذا محموزة كيجوا كلا التذكرة جوا كلا لمن أراد أن يتذكر سوتي رادو وراي شاغدي إيه شاغدي ذكر قبل تبصرة بصيرة وركونك يا عيني بصيرة لدو ما نمن كرهنا كتبصرة بمعنى بصران والے جو بيام تبصير بصيرة وركونك بشي او تبصرة کا مصدر بمعنى مصدري پادشي حمل مبالغة بشي د قبلي د زيد عدلن بشي د چا لپاره لمن حاول التبصر يعني لمن قصد التبصر حاول بمعنى قصد سوق چې قصد تبصر يعني اخذ البصيرة سوق چې قصد بصيرت نو دا غدا پاره ده با مفسر ده یا عین تفسیر ده دا په کوم وخت کې ده قصکی لدل افهام په وخت د افهام کې اوس زمون کلام نن دلته په لدل افهام کې ده په دې کې من باسو شارح عبد الله یزدی په دې کې باس کړل او دا شی قوله لدل افهام نو لدا خو ما دا عندك انا لدا يعني په وخت افهام کې او افهام څه شری دا باب افعال لكن افهم يفهم فهما په کول اوس بده کې دا کتاب د تفسیره جوړ کړل او ما تفسیره کړ ولدل افهام په وخت د چا کې د افهام کې اوس افهام د چا لره افهام د چا لدل افهام پریزم پوکا نو دا جعلته کی دا هو زمیر جعلته تبصرة لمن من لمن په یو تقدیر د من نه استاد جوړ شي په یو تقدیر د من نه بس جوړ شي شاګرد او دا خبره د کوم ځای نه په الافهام کې د دوه احتمالات د جوړېدو د وجنه د من مراد به دغه من چې دا ورکون کې د بصیرت د اغته دا من یو استاد وګرځاو یا څوک وګرځاو دغه کتاب استاد د بصیرت ورکړي بلکې اولا چاته بصیرت ورکړي کتاب استاد بیا دا هغه چاته منتقل شي ټیک شي بیا شاګردانو تلاميذ ته منتقل شي دا بصیرت ورکون کې استاد ته مو شاګرد ته مسیره خو دلته من استاد هم جوړېدل شي او شاګرد هم جوړېدل شي دا په څنګه طریقې باندې ګوره په دې طریقې باندې زه د خبرکم وې دا مې ګرځول د تفسیر لمن حواله د پاره ده اول جوړ کړي د پاره د شاګرد او جوړ کړي د پاره د چا د شاګرد د پاره جوړ کړي دا به څنګه جوړه د شاګرد د پاره او مې ګرځاو دا کتاب تفسیرتن بصیرت ورکون کې لمن د پاره د هغه طالب جان دغه متعلم طالب علم حاول التبصر اراد التبصر قصد التبصر چې اخذ د بصیرت هغه اراده کو اخذ د بصیرت خو ما طریق ته تناجي باشه اخذ بصیرت ټیک شو لدل افهام لدى يعني وقت افهام الغير اياه افهام الغير
یې غیر سکته ادا ټیک شو په وخت دا ما د هغه شاګرد د پاره بصیرت ورکون کې وګرځو حاول التبصر چې دغه طالب جان قص کو تبصر اخذ البصیرت لذل افهامي نو تان تاسو کوم دی بل پوکي کو بل بده پوکي کنه نو لدا افهام الغير په وخت د افهام د غیر کې یو چلوا نو په الف هام کې الف لام با عوضی کې او اضافه د مصدر به فاعل تکي اضافه د مصدر څه لدا افهام الغير د افهام د فاعل څوک شو غیر او د غیر نه مراد څوک شو استاد او یو سره بیا وای چې چاله راپوکي یو دقه من لرا یا جوړ کړي الله دې وبخا په دې طریقې چې دایما اراده ما جوړ کړی تفسیره لمن د طار د هغه معلم صاحب د طار د استاد او بخوخي کتاب چې کوم دی اولا بالذات ته بصیرت ورکي استاد ته حاول التبصر چې اخذ د بصیرت اراده کو دغه د اخذ د بصیرت کتاب نه کوي دته رانای د کوم ځای ملوي د کتاب نه د ځان شي نه جوړي وکړه کتاب تعریف ته وي کنه پوښي چې اراده کې د تبصر لدل افهامي واسمه کوي الافهام بیا وزیکا لدا افهامي لدل افهامي يعني لدا افهامه للغير افهامه په وخت افهام د دکې چال را تک شو وخت موږ لدل ها غیر یو وسوي کنه وز د دې افهام څخه د دې من موږ لدا افهامه هیڅ ما چا راځي کو بیا دقه منته په وخت افهام د دکې د دې من کې نو استاد شو چې د پوکي او لدا افهامه ان افهامي ها من او د چا افهام کې وګړي د غیر نه مراد شاګرد شو یو ځای پر د چا شو د چا پر شو خدای بندگان استاد بار نه دوه صورت ساته او افهام یې په کسره د حمزه سره دی دا سوکته بابي افهام او تفهیم او افهام دوه یو معنا ده تفهیم دغه کته شارح به د افهام تفسیر 50 سره کی په تفهیم سره کی تفهیم په کور ته وي یو فهم د خپل پوي کړه یو تفهیم افهام د په کول ته شو په کېدل په کول د دې معنی په کول شوخه څنګه دی په افهام دا شو کته شارح عبد الله ازدی دا خبره څنګه کوي لدل افهام بالکسر د چا د کم حرف د حرکت تعین کوي د حمزه او بیا وایي ای تفهیم اشاره کوي ته چې افهام مصدر دی او په معنا د چا ته په کولو ای تفهیم الغیر لدى افهام لدى تفهیم الغیر او د الافهام څخه وځي په وخت د افهام د غیر کې یو چلا دا کوم صورت شو هغه ولنه صورت شو او بیا او تفهیم یې غیر دا کوم صورت شو او دویم صورت شو فهو الاول المتعلم والثاني للمعلم قوله من ذوي الافهام واسمه افهام دا ما تسويه ظرف اللغوه ظرف مستقر ظرف اللغوه آيته وي کنه چا متعلق شکو دا ظرف اللغوه مذکور کو نو هغه دا خبر شي کنه ما تستويل کنه چې لإلغائه عن ان يقوم مقام متعلق لإلغائه ان يقوم مقام متعلق تجي د چا په ما ته ګور کله چې ده لا يساته کله حرف دا ظرف مستقر شي په چا په متعلق شي نه چې مستقر شي مقدر په متعلق شي نو مقدر ده مقدر ځکه یو مقدر ده شته کې نشته غير موجود في العبارة اشتنى فهو قام مقامه ده قام شو مقام ده چا نو اغه حالو ده حال نو ده قرار ورکړ شو بچا په عبارت کې وته مقام دی راوښ نو مطلب دا شو خلاص سره
یعنی قام مقام متعلقی دا قائم شو مقام دا چاکی دا متعلق فقط یعنی مطلب دا چې اخذ القرار فی الكلام کنه دا قرار بیا من پچا کیږي او اغبل ته منسئل او ظرف الاول لالغائه ان يقوم مقام متعلقي دا لغو کېدو دا لغو کولو دا غنه او دا چا چې د متعلق به جواب ورکړي دا لغو کو سره لغو کو چې قائم شي په مقام د چا بل اخبار هغه چې ذکر دی چې یو شی په خپل موجوده کنه نو قائم مقام په خو بیا راځي څوک چې به زي مونږ کوي قائم مقام نو چې اصلي به قائم مقام اساسي به خو لغوي او کله هغه سپوشه په زمي او چې کله هغه د چا په ځای قائم شي هغه نه جو بیا د حکم دا واخلي ته شو دلته زمارو ورجی په خبر ځان پوکا پدې ځان پوکا قوله من ذوي الافعال لو خدا خبره ته کومه ذوي جمع د چا د ذو من ذوي الافهام د خواندانو د افهامونه او افهام جمع د چا افهام مخي افهام دلته الافهام ده جمع ده جمع ده چا ده ده فهمون ده او دا خبر شارح دې وکړه به فتح الهمزه ده افهام ده کنه او تعین کو د حرکت د حمزه به دا چې افهام شروجي دا مصدر وینا نه مزوبه جمع فهمن جمع ده چا ده یعنی ترجمه ده من ذوی الافهام د خوندانو د فهمونو اوس ما تاسو ته ویل ده من ذوی الافهام جر مجرور ظرف اوس په دې کې دوه صورت یا ظرف لغوي جوړ یا ظرف لغوي جوړ او متعلق کا په دقه يتذكروا پوری ما دا ګورچی ظرف لغوي کا متعلق کا په چا پوری په تذکروا او یا ظرف مستقر ګرځوا او متعلق کا په مقدره پوری او مقدر برو واسي کوم ځای ابد شي لمن اراد أن يتذكر ثابتا من ذوي الأفهام ثابتا كائنا من ذوي الأفهام اوس په دې کې خبره ده چې یا دا جوړیږي د متعلم د پر یا جوړیږي د پر د شاه د معلم یا د متعلم د پر د شاه په دې کې هم د صورت ده او یو په صورت د کون د چا کې د ظرف کې لغوه او یو په صورت د تقدیر د کون د چا کې د دې ظرف کې ظرف مستقر تکشف وسه دلته یو سوال جوړول شي سوال کې په شکل د سوال ورکه یو بیان د احتمالین کوم یا سوال شکل ولا ورکه سوال دی جوړي کدا متعلقه به تذکروا پر هم صحیح نه اوري متعلقه به شابري په تذکروا پوری نو صحیح نه ده تذکروا په متعلقه صحیح ځکه نه ده چې ګوره د تذکر په سله کې څه ناراضي من ناراضي تذکر په سله کې څه ناراضي من ناراضي تفری او ولی من ځکه ګوره تذکر کې د ذوی الافهام خلق اخذ د ذوی الافهام نه کوي تعلم د ذوی الافهام نه کوي تذکر د ذوی الافهام نه اصل کې ماته سوچ چې سیله ته زی د لغتو کتابونو ته هغه ته تخی چې د دې فعل په د حرف جر په سیله د پلان کې فعل کې راځي د حرف جر په سیله د شاکه د پلان کې فعل کې راځي ٹھیک شو نو دا چې کله دا متعلق شي بشا پورې په تذکرو پورې کله متعلق شي بشا پورې په تذکرو پورې نو ګوره دې به سیله د شاشي ده نو قانون دا چې دا استخپل د خپل ځان مونږه د سیله یو شی د چا سیله ګرځول دا معقولاتونه خبر نه تاسو خدا هو شی به چې په چا پورې متعلق کې او هر څوک دار چا متعلق ګرځي نه دغه ته محتاجي کتب د چاته د لغت دې ما تاسو یو کنه ارشي چې کوم دې چې کوم هو نه
یو لغت کتاب ځان سره خامخا ساتي ما تاسو له کوم څنګه عرب ډېر غټ ده مختصر کتاب چلین مصباح المنیر دغه کتاب معتبر ٹھیک شو یوز دا بل کتاب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوري او غل لغت کتاب اوري منجد هم لګنه منجد نه علاوه بل کتاب وسره اوري المعجم الوسيط المخير المعجم اشتري سرقا المعجم الوسيط دير خالي باقي بعد الجديد الفاظ مشتبه بعض شيء او قديم تكي مشتبه دير خالي المسلم بينزو علماء ما بخير سر بچاوني كله المعجم الوسيط او نو دير كتاب دي من جدم خالي او په اعتبار د احاطه سره په زیاتو لغاتو باندې لغنم خالي مصباح المنیر ټیک ده په اعتبار د قوت سره مصباح المنیر مثال نشته او مصباح المنیر دومره سنې راغستي څومره دې راغستي صحیح نو ما تاسو ته وایي چې دا سوال جواب جوړول شي خو سوال جواب ته اړه ما جوړو اسانه که سوال جواب کې چې دا ول په دې په او اسانه طریقه جوړ کړه مې دې شو کا چې دا کته ظرف لغو جوړ یا ظرف لغو جوړ کا دوه احتمال جوړ کا بس څه جوړ کا او چې ظرف لغو کې چې په چا پورې متعلق کا په تذکر هو دا صورت صحیح نه ده ولې صحیح نه ده ځکه د تذکر په سله کې د لغتو نته چې موږ رجوع کو د تذکر په سله کې من راځي او دا من په لازم شي راتل د من چې متعلق کو په تذکرو پورې په سله د چا کې د تذکر کې پرې به اعتراض ورشي پوښتنه او نه غواړي او یا به کوم ظرف جوړه دا په کوم څور کې د ظرف لغوش او که ظرف سره جوړه مستقر جوړه نو چونکه بیا به داغینا اصل کوم ده ظرف لغو په نسبت ته چامه د ظرف مستقر شای کی تقدیر ته ضرورت ده مقدر بر او باسی باب متعلق جوړه کنه لکه مشکلات نو یا به دوه صورت دره چې ظرف مستقر که ظرف کم یو کې ظرف الله وای جوړه نو متعلق کې په تذکر وو پای په متعلق او کو دوم صورت ما تاسو ته وځي څنګه ظرف مستقر د مستقر على صورت مخکې جوړي څنګه وای والظرف مما في موضع الحال من فاعل يتذكر ما تقول ما تستويلو چې ظرف مستقر شي نو دبا پچا پر متعلق شي ته مقدره پوری او ها مقدر به مقدر ده کنه شته نه دبا دغه په ځای به ودرېږي نو خلک چې زما تاسو وایي ظرفه نه به ځای ودرېږي نو دل په کلام کې زی ورکړ شو هغه زی دا ورکړ شو چې د چا په ځای ودرې د خپل متعلق په ځای باندې دی ودرې خپل متعلق په ځای باندې ودرې نو زه به څه وکم لمن اراد ان يتذكر من ذوي الافهام دا من ذوي الافهام متعلق بثابتن شته نشته او د هغه په ځای ودل او هغه په ترکیب کې سره ترکیب بدل شو کوم وتذکرہ تندامه تذکرہ جوړ کړل لمن اراد لپاره د هغه چا چې اراده کی ان يتذكر فعل شو کښه ان يتذكر ضمیر په دې يتذكرو کې راځي شو چاته نقمنته لکه د اراده او د يتذكر دون فاعل دغه ضمیر رجع الى من اي فاعل شو بیا ما ته ورجه او هغه دغه يتذكر فاعل هغه ذل حال ازو شو من جار زي مضاف الافعال مضاف له مضاف چې زوی سره مضاف چې الافعال دا مجرور شو د جار چې من ده جار مجرور متعلق شو پره فكائنا ثابتا تشري او ده شو او ده اسم متلبسن يا كائنا عرض شو اغا صيغه اسم فاعل زوی له مستتر ده چې راځي د چاته هغه منته او فاعل ده تذکروا لك تشوف دجو هغه ده فاعل شو اسم فاعل سره ده فاعلنا سره ده متعلق نه جاري مجرور ده شی به جمله کنه ده حال شو ده ضمیر ده يتذكرون حال هغه الحال سره د حالنا ده فاعل شو ده انتراله نو معنا پیدا شي
او ګرځول می دا تذکرہ لمن اراد د پر داغي چا اراده چې اراده کوي تذکرہ چاغه دې تذکر کی په حال د کون د دې متذکر کې فایل د تذکر کنه د دې متذکر کې ثابتم چې دې ثابتي من ذوی الافهام د خوندانو د فهمونو نه نو بیا د من دلته مستاذو شو چې په خپل ذوی الافهام نه اوري نو ذوی الافهام نه ذوی العلوم نه مراد نه څوک شي استاد او ما تاسو په دې کې موږ څه جوړیږي نو لنډه دا چې ظرف مستقر وګرځوم او متعلق په مقدر پر کوم چې یا ثابتن یا کائنن ده نو دغه لار دغه په ځای د قائم شو نو ظرف مستقر شو او ده حال شو څو حال شو دا من ذوی الافهام ده حال شو ځکه ما تاسو وې چې دغه مقام متعلقي قائم شو مقام نشاکي نو متعلق حال نو تدرس حاله منه دې په ځای کې وي په موضع الحال دلته ګوره عبارت پوس راشي څه وایي یعنی په ځای د حال کې حال څوک دی هغه ثابتن دې هغه په ځای کې ده کنه خدای بندګا په موضع د حال کې ده او د چا حال شو دا فاعل ده يتذكرون نو دا متذکر د ثابت شو د ذوی الافهام فکا نو فصار من مصداق من فصار مصداق من المعلم مصداق چې کوم دی دا غیڅوک شو جی معلم شو پوښتنه شي فصار مصداق من المعلمه دې معلم شو ټیک شو جی مصداق معلم شو نو معنا به دې شو او ګرځول به دا کتاب تذکرہ لمن اراد فائدہ شاعراده کی ان يتذكر چې دې تذکر کی او ثابتا یعنی حال کونی ثابتا دې من کې من ذوی الافهام د خوندانو د فهمونو نه او دا خبره د کته شارح ودی شي ګړه والظرف اما في موضع الحال موضع الحال خبر څه شو کنه او کنه پوښتنه ما تاسو او د چانه من فاعل يتذكروا فاعل ده يتذكرون دویم صورت ما تاسو اول چې ما ویلو او اما تاسو دا متعلق شو بچا خود يتذكروا سوال به زو بده معنی من فصيله د تذکر کې ناراضي او فصيله د اخذ کې راځي فصيله د تعلم کې راځي دلته کله چې لمن اراد ان ياخذ من ذوي الافهام چې اخذ د ذوي الافهام نو ایا ان يتعلم من ذوي الافهام من بخون کو کنه اوس من اما تاسو چې دا خو د چا پوښې په دلته دې نه ده لمن شاء يفعل ما شاء دا چې د په هغه چې څوک نه هر څوک په هر څه متعلق دي دا تم نقل تا د لغتونو محتاجه لکه شرطه په لغتو کې دا کار شوی نو فعل والا فلا تفعل هغه دا کار نه کړي ته مکو نو دا اعتراض پدې باندې تاسو جواب وکړئ چې دا خبره چې کله موږ جوړو به شکه ست اعتراض پسې دا متعلق دا موږ به دې تذکر متعلق او په تذکر په متعلق کې ده نشي زګه دا دغه په سیله کې دای کې من راځي نصیب جواب دا کوم زبر تضمین نکار واخلم نو شان به واخلم التضمین دې ته وي خاص تضمین معنی ځکه چې په یو فعل کې یا په شبه فعل کې معنا په فعل کې معنا د شبه ما په یو فعل کې معنا د فعل اخر واخلي یا په شبه فعل کې معنا د چا واخلي د شبه فعل اخر واخلي او کنه دی وهو عبارة عن إرادة معنى الفعل أو شبه عن لفظ فعل آخر ومعناه وجعل أحدهما حال الآخر أصله لا شيء خبر شو ويجي په فعل کې معنا د فعل آخر واخلي زبا په فعل کې معنا د فعل آخر واخلي دلته فعل ده کنه تذکر په دې کې معنا د فعل آخر یعنی معنا د چا د یاخذ او د يتعلم دا غي معنا په دې کې پکې ته واخلي ٹھیک شو
معنا په فعل کې معنا د فعل اخر واخلي یا دلته نه ببل ځای کې دلته خو شي نه شي په یو شی فعل کې معنا د چا د شی فعل اخر واخلي د بیا تضمین شو د په یو فعل کې معنا د فعل اخر غستل یا په یو شی فعل کې معنا د شی فعل اخر شی فعل اخر غستل په دې شان سره چې یو اصل وګرځي یو حال وګرځي یو اصل وګرځي دلته به دقه تذکر اصل وګرځو او په دې کې چې کوم د بل فعل معنا ما غسته ده هغه ول حال وګرځو نو څنګه به وایم لمن اراد ان يتذكر اخذا سهل نو اخذا یا متعلما نو هغه معنا د فعل اخر اما څو ګرځولتا ټیک شو هغه حال ونګرځو ما ده كم فعل معنا بدي ګرځو اخذ او یا تعلم او هغه صيغه فاعل من اوسته او هغه مسکو هغه حالو بیا بدمننا خدای دې وبخا پوښې په شاګرد یو څو ماشي او وسو خیر ته کده تذکرو د تذکر په سله کې من رامغه خود دې چې کم فعل لره متضمن ده کم فعل لره متضمن ده نو کده دې فعل متضمن په سله کې من راځي نو د فعل متضمن په سله کې من راځي اما متضمن څوک د اخذ او تعلم ده او هغه حال وګرځي او دې بس وګرځي اصل وګرځي نو لمن اراد ان يتذكر نو ترجمه به شو کی و تذکرتن دامه تذکرہ جوړ کړل دا کتاب لمن د پاره د هغه شاګرد ذکر د پاره د شا اراد ان يتذكر چې اراده کی چاغه تذکر کی دغه شاګرد پوښه په اخذ د علم کی پوښه اخذا حال كونه اخذا چې دې اخذ کوي ورپدې ځان پوکي دلته د ارتباط باندې وخت من کائنات لا استلو کنه چې ته ځان په فیسو متعلق رو باسم او دلته دې سو کووس وخت دې ثابتن ویل او وز د اخذا نه وته الته دې فعل عام مقدر ګرځي دلته دې فعل خاص مقدر نه دلته دا خبر نه لګوري دلته متعلق ما بچا پوري په دې تذکر پوري خلاص خدا ځکه دا اخذن یا متعلما وما دا متعلق نه او باسم دا زغه فعل معنا د فعل اخر راو باسم او هغه حال ګرځوم دا ځکه د تضمین په تعریف کې دا تضمین چې جوړې دي چې جوړې او دا متعلق نه لري تعلق په دې صورت کې قطعي طور په چا پورې ده په تذکر پورې نو اخذن په حال د کون د دکې چې د اخذ کوي پوښي من ذیل فهم د خوندان د فهمونو اخذ کوي اخذ کون کې هغه شاګرد ته ګوستل چې د ذیل فهم مصداق د استادان ذیل فهم شو ها یعنی چې په حال د کون د دې من کې چې د اخذ کوي د کوم استادانو نه من ذیل فهم د خوندانو د فهمونو استادانو نه او استاد دې په کار دې چې په خبره کوي کنه ټیک شو دا خلاص شو او دا خبره د څنګه وکړه او متعلق بيتذكر ویني او هغه اخذن بل نه متعلق کوم انا باچا متعلق بتضمین معنى اللحظ او التعلم وشو اي يتذكر اخذا اما سويل ورسكي چې دا تذکر په حال لګون دي اخذ کې متعلم او یا تعلم کوي من ذیل فهم نو بیا د من مراد شاګرد شو هذا شيء فهم المراد شو استاذان شو فهذا ايضا يحتمل الوجهين دي احتمال د دوه وجوه لرو اول وجه کوم هو استاذ شو او دویم وجه شو شاګرد شو قوله سيما السي بمعنى المثل وز ده ذکر ده کنه چې دبا دوی چې دا سیما په معنا د چا ده خصوصا په معنا سره ده تصور خبردار معنا څه سره ده او ارشد دې خپل مناسب پاس کړل د لول د دې
لفظ معنا کوي چې سیو معنا وکړي سیو ستو وي اسیو مع المثل شرح ته ګوري ته شو شي اسیو معنا څه ده مثل او هم معنى هم وزنا جوه سي مثل شو كان شو هم معنى وزن دوان لاغي بشان كده وشه اوس دا یره کته سی به معنا د مثل باندې کو ما تاسو ته ولې لغت نه لغت د عقل نه دې نوستو چې کله یو لغت یو د لغوي معنا د شي متعین کې نوستو به سره سره یقالو ادي یقالو ته زمون په دغه کې شاهد وي څه یعنی یو لفظ یو معنا ته وکي هوښه شاهد من کلام العرب پیش کا يعني ده شوية رجل تجد سي مان ده مثل مستعمل شده وياو يقالوا ويليكيجي نبا عربك عرب ويليكيجي عرب وي هما سياني يعني اي مثلاني وإذا هما سياني بدي مقولات عربك ده لفظ ده چا ده سيو فما ده مثل مستعمل شو كان شو وده شاهد پیش کجي پا تعيين ده معنى ده چا که دا اسیو کې چې دا غیر ترجمه او تعین معنی کو بچا سره په مثال سره اوس یو خدا کار دویم کار دا کې چې واصل سیمن لا سیمن لنډه دا چې د دې دوه طریقې د استعمال دي کله سره الله ذکر او کله سره الله نه خو به هر طریقې ذکر او خو جو پکار دي چې سره ذکر وکړو هم به مرادي يعني ده لفظ نبتره تكشف او بمعنى كي بي دلتا شته سر کنيشته امتن نشته کنه دلتا نشته نو مطلب دا چې په لفظ کې خیر دی کنيشته ولكنه مراد معنى يعني الله وسره پکار دی تكشف جي ګوره واصل سيمن لا او اصل سيما سيمن د تنوين بين البکر څنګه ها